موږ دا پروګرام جوړ کړی دی چې د اهل سنت والجماعت د فریق کوم ملمانه دي یا طالب علمان دي هغه به ځي ټول د ولس تبلیغ ته او دې په د ارشاد توحید سنت ولا چې کوم دین هغه به التحفل دې ته دي دا موږ فیصله کړی ده زمونږ مغرب الته په خپل ځای باندې او دې ای په خپل ځای باندې دا هغه بدل ته ناراضي او زمونږ به حل ته نه دي دا لیکل شي دي نو تاسو به دا مهرباني وکړئ کاوان دي او طلبه کرام دي یا نور ملمانه دي د اهل سنت والجماعت والهغه به د ملک تبجره کینی او ارشاد ول چې دی په خپل تحقیق اجت دي پوجره کې بل کینی دا لیکل شي دي باقی دلته کې موجوده موږ دا فیصله کړی دا چې یو مناظر د طرفین نه درې معاونین د طرفین نه دو نمائندگان د طرفین نه دو نمائندگان او یو چې کوم حکم کوم مقرر کړی دی هغه د جماعت کی او نو په ټول کوم خپل فرقه خپل ځای ته دی اوس په موږ دا مهرباني وکړو چې په واو یو ټیبرکار د موږ طرفه یو د دې دا اجازه ته او نو په تاسو مهرباني وکړئ چې موږ خپل پروګرام شروع کړو څنګه په دې ځای کې اوي فرمول نمبر 3 ولودي سے دی په پاتې شي نو کسان باغې مهرباني کی او خپل دې ته ولر شي زمون د فریق ثاني اهل سنت جماعت طرفنا مناظر حضرت شیخ القرآن الحمدللہ سے ادا گئے معاون نمبر 1 حضرت مولانا عنایت اللہ سے ادا گئے اور مولانا ستر شیخ یا حسین اور مولانا محمد امین سے یا حسین دل تپاتے شي نو مهمانو چې د مغربا خپل دې ته بس ٹھیک ہے خودی یقین کی وقتی سوائے کی شرائط لگے پائے کے مخ کے غرے گا ایو خبر ہے مولوی صاحب مخ کے شرائط کی لکلی قرآن پاک و سنت اجماع و قیاس دا عموم کا پیش کو دیر فقہ حنفی ٹھیک ہے پیش کی کہا تو قرآن سنت نہ خلافی کاغذ دے نہ خلافی بس دیر طرف ہاں پیش کی
زمو خدا یقین دې چې حنفي د قرآن او سنت اجماع اتیاس خلاصه ده اصلي داغه مقابل وي او داغه خلاصه فتاوی د دارالعلوم دیوبند دي داغه خلاصه د فقه حنفي موږ بد نه لګي موږ فقه حنفي راوړی دا موږ فقه حنفي راوړی دا موږ فقه حنفي راوړی ذکر کې د فقه کومه تفصیل کې ها خاجی لاول یو خبره دا معاونان چې دي وسکار کوي توزیع د ذمہواری خو ہے معاونین کو د دې مطلب د پاره چې کنه اصلي دي کوم خبره وکړي نو معاونین مخاطبان لري پر کتاب لري کنه یو خبره کوي خبره وکړي کنه مقصد څه شی یعنی معاون په کتابو ور کول شي خبره هم کول شي یعنی مطلب دا دی هغه طرف نه دي تاسو صحیح او په ضرورت نه چې څومره احتساب کړو د غوړه خبره وایي نو وخت پابند دې کوم وخت وایي نو هر ځای خپل خبره پوره کړي نه دلائل دی چې تاسو کم فیصد دلیل وایي هغه تاسو پیش کړئ موږ چې کم فیصد دلیل وایي هغه موږ پیش کوو نو زموږ دا وته مناظرې مطلب همداري یو شی خبره ده صرف د ځان د حق لپاره خبره او کنا یو کسان کې راځي یو کسان په دې کې یو مشترک دی یا مقامو کې چابي ته ګوري یو د په کې کېندې ځا محمد درای راځي جدید آباد سے کم دے دا په مطلب کې کوم څه دعا مروجه تاسو لیکلي مروجه تاسو دعوه لیکلي دا تاسو لیکلي دعا بعد سنن بیعت الاجتماعی المروجه عند اهل سنت والجماعت فقہ حنفی کے مطابق مستحب ہے دیکھیں مطلق اور مطلق ثانی چلی دا دلائل ہاں نا لاول تاسو له خبرو حق شا در کړي سالس نه تاسو کېږي کله کړي زمو مخ کې نه سال اجازه نه در کړي نه در کړي نه کړي نه کړي اجازه خبر اجازه بدل نه اخلي نظام کو تاسو متعین کړی د محد نظام بیا به څه بحث کوي نور دې خبره مکوای دا چې وخت خبره بقای خو د خبره داوین او بار نه دی د داوین او بار نه دی خبره بقای دعا موجوده کې شیخ ته دعا موجوده کې خبره کوي دا دې کوي والو نه تاسو کوي چې تاسو دعا موجوده کې کلام دا تاسو لیکلي او تاسو خپل دعوا کې لیکلي موجود وی شی مطلب خارج موجود دی مطلب د پر خارج ځان وجود شته دا مطلب الله د شي دا فرق کې دا مطلب نه دا فرق دا کولیجو موږ ته شي ډېر مې څنګه نه تاسو موږ ته شي دا ستاسو د کولیجو د فرق کې نه کولیجو دوی له غوړه کولیات کې وجود ده خارج وجود خارج دستا تاسو د توای چې موضوع نه بار نه دي دوا یې خدا چې دوا یې خدا نور بات نه کوي داوی نو بار نه دي خپل دعوا شروع کا خپل دعوا باندې ثبوت شروع کا تعین هم کړی مخکینه خبره نه تخته دعا
کې بیا غوډه منطقه زه دوه کوي دعا باندې سنت دې نه مروجه کوم په لیکري کې مشهور ده په دغه باس ته په مطلقات باس نه دا مطلق کلام ته ځای ورکړی مطلق څه څنګه نه دی الله خبره کوي رجب تاسو یې ګوره داوا یې خیره په داوا باندې دقتونه کړی حکم دغه سبا راځي نه دی خاص تکین ګوره د دې داوا نه دی چې تخلیف نه کړی ټول مخلوقات یا مطلق محمد تکي رحمت خان مرتبه الله دې شور تاسو جوړه کوم نه جوړه کہ کم دستوسنے شروع کی کم خبر کرے گا دغه شروع کې دا دغه کم دی دعا بعد سنت او فرحت اجتماعی جزاك الله خير شرعي اصلاح دې باندې بات شروع دلیل ثابت بس دا لیکل شي دي په دستونه مشي دری کلی په مرتبه کې نه دری کلی په مرتبه کې دری کلی نه دا ول بس یو لغي مطلق نه دی دې مطلق خبره کوله نه دې خبره نه کې دي منطقي شروع کړی بس ٹھیک ده د څنګه خداوا به پیش کی دلیل پیش کی منطقي دعوت دغه چې کوم لیکل ده دا خدای مقصد دې په ډاکومنټ دعوت دغه چې کوم لیکل ده پای د دلایل پیش کړي هغه د اړتیا څخه په بل دې شروع زموږ مسله د علم د پرې بس دې ظاهر ګردان نظم شروع کوي دې کې او دا کوم ظاهر ګردان دې شروع دې څه فرق بچے مقالی گردان نظم کوم دې او بیا ناس یو مقالی شروع کړی دا خبرانه شروع کړی مطلق وي خبرانه شروع کړی په دې څو ځکه گردان څه دې دې پاتې یا دې بس خبره چپ دا تاسو خبر اوکې کوم خبره باندې تاسو چې کوم دې ستونه کړی دي کوم اقا خبره دعا باندې سنت کې لیکل شوی دا په دې کاغذونو کې تاسو ته لیکل شوی دا واړو طرفه مې کړل دا کوم هغه باندې چې کوم دې دلایل موري چې دلیل خاص ولا مثبت دي دا موري چې دلیل کې دي دا هغه دې مشان ولې نو دا یو خبره چې وخت دغه کې خبره بس لس منټ دي دا زموږ رائے ده ولې دا شور دی نه دا شور دی حکم باندې اعتراض دا ته په حکم باندې اعتراض کوي حکم باندې ساده اعتراض هم نشته دا
दाता को हकम मुकर्रर करे ओले पद एतराज करें हाँ दा हकम मुकर्रर करे पद ओले एतराज करें सालिस हो या ताकू पाए के रोदांगे साइन तास हो के जब पिंगलस दिया ना ठीक है पिंगलस दी मुझ तड़ी की ना शरई इत्लाक़ात तो ये शरई मंचे की इत्लाक़ात तो ज़रूरत की शरई सही दिया इस पर इलम सही सही हाँ जी जरा कौन खबर पदे 10 मिनट की या 15 के दन ना दीवाने बा यानी तनकीद के देशी सासों ने तपोस को मुतलक आगे की इजमाल उजीब दावत अद्दा इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून दा आयत करीमा दे दा कुरान दे कना कुरान में पेश करता ना सब कुछ गले शकन दे खबर की कथा है हां दा कुरान दे कना जलालैन शरीफ का कुरान में दे निकलो तो दे के देखो मतलब दे दादी लिखले कुरान दे ऐसे कभी बात नहीं था खबर नहीं था जलालैन के कुरान से के निष्ठा और कमाल दामाच हुए दामाच रखते हुए दामाच हुए दामाच हुए दामाच दा आयात ते कना दामाच दा आयात ते कना दे गौर का फिर मत मूली से दामाच दा आयात ते कना दे बे तीन आयात कुरान में कमा दबल दे ये खुदा दे किसे तो ज्यादा उसको कुरान पाक आयात में दर्ज हुई इसी बाने में तो सौदा जैसे उस दायात चुकम दे दा मुतलक पे तक जारी कीजिए आगे के दा कई निष्ठा चुपजान लगा कहे और जमाने वाने कहे और दल तदादरी के लिए वहां दिल आयत मुतलकत वल मुतलक वहमल मुक़य्यद बक़ौली ताला बल यतदुन फयक्शिफु मा तदऊन इले इंशाअ दा इंशाअ बाने तक़ीद चरागले दे दगा तक़ीद जिक्र कई कि अल्लाह ताला दुआ कबली बतक़दीर मशीयत दा से द कुरान सुमर आयातुन चिकम दी टोल मुतलक रागली दी द जमे रागली दी और दलतों से चिकम ने नुदा द जमे रागली दा और सुमर अहादीस से रागली दी अगौम चिकम दी दा रागली दी मुतलक बाकी दा खबरा कि द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अमल चिकम ने नुदा करे न दे और अगे बांधे दा दलील चिकम ने नुदा पेश कीगी चरा नबी करीम अलैहिस्सलाम दा दगा चिकम दे नुदा करे न दे दा पदी तरीका बाने दुआ इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह अगर दा जिक्र करी द हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत थे अगवाई कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदसना मुसद्ददुन हदसना मुसद्ददुन قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا جريري عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فقالت لا إلا يجيء من مغيبه قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بين الصور من المفصل دا وپسې دا بل حدیث ته
اوس دا وی دعا حضور نه کړي مگر که چته براغله حضرت عائشہ همیشه کوي دبل سند کړه حدثنا الغانبي عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة زبير عن عائشة بنت صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحة الضحى قط وإني لأصبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم فحضور العمل فقو أو قو بينه دې لپاره چې متقرر نشي نه کول دلیل نه ګرځي ستعارض دی هغه ته دوام نه وکړي دغه ظاهره ده دا غلشه تنو کړي خبره خاموش کا د سره خبرې کوم خبر کا هغه کې خبره ده یعنی نفس دعا په هتی جمعي تمني نفس دعا مني چې دوام نه انکار کوي زه دلیل پیش کوم کنه دا حضور بدا خوخوا چې دا عمل ما وکړي خو کو بینا اسنه چې دا په امت باندې کوم دا فرض شي دا لازم شي وشولا داخل الباری دا فائدتن والم دا جو ثانی دے صفحہ 167 فائدتن واعلم ان الادعية بهذه الكفاية لم تثبت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت رفع الايدي دبر الصلوات في الدعوات الا قليل ومع ذلك وردت فيها ترغيبات قولية والامر في مثل ان لا يحكم عليه بالبدعة فهذه الادعية في زماننا ليست بسنة بمعنى ثبوت النبي صلى الله عليه وسلم وليست ببدعة بمعنى عدم اصلاح في الدين ولما ذكر فيه دا فیض الباری دا دینم دا تفریر آللا چې حضور علیہ السلام کړي نه یو عمل نو هغه ته بدعت نه وای ځکه چې په دې دعا کې ترغیبات قولی چې کوم دي نو دا راغلي دي نو اخر کې دا دی لیکي فإن التزم أحد من الدعاء بعد الصلاة برفع اليد فقد عمل بما رغب فيه وإن لم يكسره بنفسه فاعلم ذلك بلا خبر شو دا بیا فیض الباری دا 50 صفحہ دا شاہ سے بین جلد فلا يجب الشيء ولا يحرم الا بالامر والنهي حرمت بیا په امر راضی یا په نهي راضی وجوب راضی په امر حرمت راضی په نهي بیا عدم د فعل د نبی اسلام دا چې کوم نه دا دلیل نه دی دا بیا فیض الباری کول دا الله شي کو ورته نشته وخه رئیس وګوره دا فاشتا دا وګوره بالامر والنهي شنو امر او نهي دي او نهي حرمت دا بل راک ولا يدل الا بالامر معلوم الفعل يدل على الفرائض بالشيء ولا يحرم الا بالامر وبعباده القران المامور به لا بد ان يكون نافعا في टोल लग आया टोल खान टोल लग आया टोल जी मतलब है कि मुस्बित चिकमी दादा अमर या नहीं दलील भाई दादे मारिफ सुनन जिल्द 40 से दा मारिफ सुनन दे जुज़ 40
ورد في حديث حبيب بن سلمة الزمري في صفحة 122 في كنز العمال جلد 1 صفحة 177 لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله ودليل للدعاء بهيئة اجتماعية داو گورا هيئة اجتماعيات کا مطلق ہے دسنتو نفس واردا دسنتو نفس تاسو ما تدعو تداهت اجتماعی نده تداهت اجتماعی نباری نتیک دا تداهت اجتماعی کے دم نہیں هيئة اجتماعی دیتا نده نتدعو دا تزا خبر اکوما کہ دعا شور متوا دعا بعد السنت بالهيئة الاجتماعية دي باندې دا صادقه ده چې دا دعا په اجتماعي دا وکنه ده تانه تاسو کو وان اجتماعي دعا شله کې نشته تاسو لري پاره کې بات کوي بیا بارا کما ما طلب وقت دا دے کنا دا گو رجی ما توقع مولید سے ما طلب وقت دا مصالح سے فهذه وما شاكلها من الروايات في الباب تكاد تكفي حجة لما اعتاده الناس في البلاد من الدعوات الإسلامية دبر الصلوات ولذا ذكروا فقهاؤنا أيضا كما في مليزا وشرح مراق الصلاة للشرمبلالي وبقول النووي في شرح المهذب الدعاء للإمام والماموم والمنفرد مستحب عقب الصلوات بلا خلاف ويقول يستحب أن يقبل على الناس فيدعو دا امام مامون دوارا را دا معرف سنن دے تو بطیا راشن دا ازدبعو گورا دا استحب ان يقبلوا دا اشتیت نشتا دا وقو گورا اخوات استحب ان يقبلا أن يقبل عقيرك وكيل وارد أن يقبل على الناس كيف نشتا بإمام دمامون جاو تقرار کرانا کتاب کی شیخ اپنا نشتا کتاب کی شیخ نشتا ہاں بتایا داتا کم اس کا کرنا ٹینشن نہیں دکھتا اور متوا حیات اجتماعیہ مروجہ اور دعا بعد الرواتب کی دا بدعت تے لازم دعوی اور ختم دعوی چې دا مستحب ده او هغه چې کوم دلایل پیش کړل
نلاول آیات مطلقه پیش کړو اگر چې یو آیت خو نور آیتونه خیر رشتہ او دعوی وکړه چې دا په باب د دعا کې مطلق دی اول زدایم چې دا مطلق نه دی بلکې دا مجمل دی مرګ سے آیت د مجمل تعریف پر ایمان صادق دی تعریف د مجمل هغه دای چې کله انتقال د یو معنا لغوی نه معنا شرعی تا یا یو معنا ظاهر داغینا معنا غیر معلوم تا کم لفظ کے انتقال شی ناغه مجملی لکاقیم الصلاۃ په مثال کې پیش کړي دا سیایا بہان میں صفحہ 92 صفحہ کی دری تفصیلی نکلے بنا پری باندې دلته دعا کی دو معنی دي یو معنا لغوی ده چې نفس ندار یو معنا اصطلاحی ده حاجت خواستن معنا شرعی چې ورته وي دلته کی چونکه قران پاک کی معنا شرعی مراد ده دا معنا شرعی ولی مراد شو د مجمل په باب کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په خپل اعمال سره بیا تفصیل کړي دا مجمل له دویم خبر دانا کہ دا مجمل نہیں دا مطلقی تنزلی جواب کوم اور اگر تسلیم کوم دویم مدارج دا مطلق دے صحیح دا مطلق تعریف چرے نامی کی دارنگی پدے سے آئے کی رائے پر تعریف کی لکلی دی کہ مجہول الکیفیت والمطلق معلوم المراد مجهول الكيفية غير محتاج إلى البيان فيحمل على الأقل المتيقن دا عبارت ہے نارکل چدام مجهول الكيفية شو ندی خصم پائے کہ سنگ تعین دا کیفیت د خپل ځان نه گئی چې دعا اجتماعی پس سنن نه بمی مروج طریقے سرداد ځان نے تعین کړي ہاں اگر په اعتبار د مراد سره ویلې کیفیت سره نه ویلې الا بیان معنی بیان المراد زه جواب کوم غوږ کړه مجمل خبر ما په ته به ځای تاسو مکوا مجمل نرسو خبر راغلی مطلق تر راغلی کیفیت مبهم دے کنه مطلق دے مراد اخکارا دے بس دے چپ مراد بس دیتا ہوں ماں تے پرے گا یہ جبے ماں ہوتا اس کا نہیں ویل جو ہے مراد کے بیان تنر محتاج کیفیت مجهول لے نو کیفیت مجهولیت کے بیان پر بیا محتاج اگر بیان با منہ دزان نہ کو اگر بیان با دشارے نہیں ذکر مسئلہ شرعیہ دا معنی من دعا دا دعا معنی تعلیم تردی دعا من حاجت خواستن دریم خبرہ سوال خبری کہے تو ملائے سر نہ تو ستناستے چکر تپوس کہے بولے تو ملائے سر مراد مانا کی سے فرق ہے مراد مانا کی سے فرق ہے چتا خبر کہے نہ تولے تپوس کہے مانا تو تولے تپوس کہے بس دا وقت رہے دریم دعوی مونږ وایو چې دا مطلق دی خدا مطلق لغوی نه دی دا مطلق شرعی دی ځکه چې فتح الباری کې لیکلي 200 اول جز فتح الباری دیوی ان الفاظ الشرع اذا دارت بین الحقیقت اللغویہ والشرعیہ حملت علی الشرعیہ 200 سفرہ مدد ہے کہ ادھر مراد دے مطلق شرعی داغے افراد با افراد شرعیہ جوڑا ہے اگر افراد بدزان افراد لغوی نہ جوڑے شرع سرب و فرد ثابت کی ندد فرد دیا اگر دلیل شرعی دا اگر فرد محتاج خاقا غوائم دب دک بھائی دادی ہاں دا خود آیتون مبارکی
باقی د ابو داود حواله سره د صلات الضحى خبر اوکړه ګوره خبردار چې موږ مخکې ویلي چې بحث زمونږه پاغه سیس کړي چې داغي ثبوت د نبی صلی الله علیه وسلم نه نشته زمونږ بنس صبر او نه قولا شته نه عملا شته بس تبه ثابت کې بیا ما تکنه ستاسو ټایم شته هر کله چې د ثبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نشته صلات الضحى هغه چې ثبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته دای په باره کې اول حدیث ما غوېل لري دا موږ مایو چې کله ثبوت دی او سیز د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو کرتی عبادتو کې نا کول مستحب دی دوام هم پای مستحب دی په دې شرط چې هغه التزام ته نه رسی د دوام کی جګړه نشته دریو جنا باقی فیض الباری پیش کړي نو د انصاف نه کار وستل غواړي ثالث تلاو ګوري دا ورکه راکوا صبر کو التزام بس خبروں کا منگلا التزام نہیں کرے میں التزام نہیں کرے التزام مانے روس کو بات کم کرنا تے التزام کہے کرنا ماں تو پتہ تے کہے سب حال ظالم ہے ہاں جی خبر دعوت کی رہے دا یوصل وش پہ تکی ہاں جی دا یوصل وش پہ تکی دی عبارت پیش کرو کہ عالم ان الادعیۃ بهذه الهیئۃ القضائیہ حیات قضائیہ نے مراد رفع الیدین دے انصاف ہو گئے شان و شاہ رحم اللہ پدیدہ کی رفع الیدین معنی باز کی رفع الیدین پر دعا کی بعض خلق نہ من امونگا او تاسو دواړه رفع الیدین پر دعا کی معنی اور کلی چمونگا منون دا مسئلہ دیدہ کی مو پیش کرے حیات قضائیہ نے مراد حیات رفع الیدین حیات اجتماع بعد السنن ددن مراد ومن ضعف علیہ البیان اسباب پنی تو جماعت پنی سے نور خلق نہ منی تا خلق لیدل نه دي پنځه مکان کې ثابتون نه بدعتون چې لوازم نشون رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه کړی چې لوازم نه هغه همیشه کړی ها لازم دی هغه همیشه نه کوي نه چې لازم نه به نه کوي چې لازم نه هغه نه کوي بیا چې لازم چې کړی کړی رب ګورا اره خبره صدا عبارت پر رفع الیدین کې دا دې ګورا تاسو د فیض الباری بل سره کوم شهادت اجتماعي مشاکل الجماعه لگا لازم عقلی پیجنی لازم شهید پیجنی لازم دې کړی کړی نه دا لازم دی فیض الباری 370 پیش کا فیض الباری ہے وقت فیض الباری دا صفا 319 صفا 319 دویم جز وقت دیکھ لکھی باب و مقصد امام فی مصلاح بعد السلام مسئلہ دارا پری کی ہوئی دا فیض الباری وعلم ان السنت الاکثریہ بعد الصلوات الانصراف الى البیوت بدون مقصد الا بقدر خروج النساء وكان في الاذكار والادعیۃ كل امیر نفسه ولم تثبت شاکلۃ الجماعۃ فيها كما هو المعروف الان الا في نظر من الموازن مراد استسقاء و کسوف شاک بھائی قیاس مکو بھائی قیاس جواب دے کم کرنا دا قیاس جواب بھائی کم کرنا شاک اور کیا کرنا نا دا عبارت نظر من الموازن مراد استسقاء و کسوف ہے تو قیاس کے پہ عبادات تھی حکم ہوتا ہے زپرینا اگر قیاس کیا مجتہد اگلے مجتہد نہیں لاول داؤں نے چنگا مجتہد دی بیا استاد تقریر معرف سنن اور
मारिफ सुनन यौसल सलीरी सफा मारिफ सुनन 124 सफा अदा द्रेम जुज द्रेम इलम सुम्मा इन्ना मा राजा फी कसीर मिन बिलादिल हिंदिल जुनूबिया अद्दुआ बिकैफियत मखसूसत बाद अर्रवातिब यस्तक़बिलु इमाम अल-मुक़्तदीन व यदऊन राफ़ी यदीहिम सुम्मा युनादी इमाम बिसौतिल आलिन अल-फ़ातिहा फ़यक़रअु अल-मुक़्तदीन अल-फ़ातिहा सुम्मा युसल्लूना अला नबी सल्लम व बाज़ुहुम यतफ़न्ननु फ़ीहि फ़यक़ूलु इला रूहिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-फ़ातिहा व युवाज़िबूना अला हाज़ा तूल अअमारिहिम फ़ी जमीइ सलवातिहिम व यल्तज़िमूनहु इल्तिज़ाम वाजिबिन व युनकिरूना अला इमामिन व मामूमिन ला यफ़अलु ज़ालिक व रुब्बमा युफ़ज़ी बिहिम अल-इनकार इला ख़िसामिन शदीद व जिदालिन ख़बीह बल युअद्दी इला क़बाइह व फ़ज़ाइह मिन अल-जहालात अल-फ़ाहिशा फ़फ़ी मिस्ल हाज़िही युक़ालु इन्नहु बिदअतुन तज़म्मनत बिदअतिन कसीरा कदे बानी दी पेखौर के 10 खत्म करे करे पेखौर के 10 खत्म करे कमनी दादुली की नताओ सुने जो देख दानवीली चीज नबी सल्लम ने साबित दे कोई बेदत है देख आदमी सबूत नहीं वेले देख बेदत हुक्म करे मौली से देख बेदत हुक्म करे किताब बाई रनौर के आओ दाश्ता पर केवल निष्ठा देखली किस्ता देखली किस्ता तासो अल्हम्दुलिल्लाह तो फातिहा तो पसी की बात कही किताब जो किताब बिदात है जो सारा है बिदात हाँ उस पर सबर वक्ता हाँ दाखु ददीद सवालात जवाबात चिकम दी सुकड़ल उस जमात तरफ न दलाल हो रहे मुंगा लॉस करे पल लिखल होके चिमुंग बद किताब उल्लाह दलाल पेश को कुरान पाकरा ज़ोयम चिदा है अत मुरवजा परी कली की या परी बिलादु की चिकम दे कि इमाम सुनत पर मेहराब की कई और ब्या पस दाए ना खल को तरागर दियो द खल को इंतजारम की शदीद खल सुनन खलास की और बाद दाए ना ब्या अल्हम्दुलिल्लाह आप दागे पशान बल सलफज अगर पूछत अल्फाज वाने वही दा मुरवज हैत परे मल दरे मुबारक मुंगायु दा जरिया द खुब दा अल्लाह नशी के रे परे बाने सवाब नासिलीगी वले जिक्र जरिया द खुब दा अल्लाह अगर इत्तिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फटुल अक़वालो अफ़आलो और हैआतो कैफियातो के कुरान करीम सूरत आल इमरान के सूरत आल इमरान की फरमाई कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम दा कुरान पाक जरा तफसीर मदारिक के 209 सफ़ा के अवल जुज़ ज़ालिकी फमन इद्दआ मुहब्बतहु व खालफ सुन्नत रसूलिही सोच द अल्लाह द मोहब्बत दावे कई मोहब्बत द अल्लाह जानिब ना जलालन वगैरह की जो सवाबी और बयान दे मुखालफत की द तरीक़े द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना फहुव कज़्ज़ाब व किताबुल्लाह युकज़्ज़िबुहु दा सड़े डेब दर वजन दे अल्लाह किताब दर तकज़ीब कई दारंगे मुंगवायु चे इत्तिबा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आयत करीमा के वेले दा और इत्तिबा पे इबादत के मबना द इबादत पे इत्तिबा बांधेदा दा शरह अक़ीदत तहाविया हनफी किताब दे दिगी लिखी व दुआ मिन अफदल इबादत सफ़ाउगर 202 पे तो व दुआ मिन अफदल इबादत वल इबादत मबनाहा अला सुन्नति वल इत्तिबा ला अल हवा वल इब्तिदा और इत्तिबा लिखी अल इक्तिफा बिअमल अहदिन तो सिर्फ कौलना द अमल इत्तिबा शी द अमल द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिबा मुंगायु और एक दलील पेश को दा दुआ पदी तरीका दा दुआ पदी तरीका द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित ना बस दा दुआ पदी तरीका जो साबित ना अख्तल किताब की लिखी और सरस्पागिश की बस तुम भी
او فتبعوني راضي دلتا دا صريح شاسد لكلي فعلم من هذا ان الشيء قد يكون من باب الفضيلة ثم لا ينقل العمل عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. فدي الفاظ 117 لغوات كده ما تلغوت راجو روارد 117 تقنون والدوام خد حضور ثابتات ندم دام منه کنا قليلا شكنا وقت لما ما تلغوت اللہ تختاوی دا دغه دا فوز الباری جلد ثانی صفحہ دغه چکمدان 167 تا دابل چکمدان دا 431 تا دیکھ داوی فاعلم ان الفضائل والرغائب لا تنحصر فيما ثبت فيه فعله فقط فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص لنفسه أمورا تكون أليق بشانه وأحرى لمنصبه وإذ لم يستوعب الفضائل كلها عملا وجب أن يرغب فيها قولا لتعمل بها الأمة فمنها صلاة الضحى فإن إذا لم يعمل بها بمعنى أنه لم يجعل وظيفة ليدل على فضلها قولا لتعمل بها أمته وتهرز الأجر. ألا ترى أنهم تكلموا في ثبوت الأذان من صلى الله عليه وسلم فعلا مع كونه من أفضل الأعمال فالفضل لا ينحصر فيما ثبت فعله منه فإن كلا يختار نفسه ما ناسب شانه من هذا الباب. رفع اليدين بعد الصلاة للدعاء قل ثبوته فعلا وكثر فضله قولا فلا يكون بدعة. فمن ظن أن الفضل في شور متوى فمن ظن مولوی صاحب اس زمان وقت زمان کنا سره تلوار مکوا تاسو زموږ وخت خراب کړ مولوی صاحب دې د ګوره صریح رااله چې فضائل رغائب منحصر په ما ثبت فعله کې نه دي او کڅو داوي نو دلته لیکلي فالفضل لا ينحصر ما ثبت فعله دا غرواله پاره چې کوم کې کوم څه ثابتي هر یو مختار کی ځان د پاره کوم مناسب لشان سره فمن ظن ان الفضل فيما ثبت عمله فبه فقد حاد عن طريق الصواب بناءة فاسدا چې څوک دا ګمان کوي چې فضیلت پای چې عمل د خدمت ثابتي فقط او قول ته نه ګوري د وګرځي د طریقې د ثواب نه او اصل فاسد جوړ يخبرك عن البناء من ادي تنبيه سرسم قد اخذت محضر الاذكار وليس في الاذكار في الايدي ونحن في جلدتنا دا غوي د غلط بنیاد کې خو ته څوک دا ته حضور کوم عمل نه پیغام بدعت دا اصل فاسد جوړ کړه 431 فينبغي لنا ألا نحرم من الأدعية ونرفع لها الأيدي للثبوت عنه عقب النافلة وإن لم يثبت بعد المكتوبة فإذا ثبت جنسه لم تكن بدعة أصلا مع عروض القولية. عبارة قولية قولية حديث صحيح يا أخي دا څنګه ما یو سنن حواله ورکړی و دا د مراقل صلاح نور ځای عبارت ويستحب ان يستقبل بعده بعد التطوع وعقب الفرض ان لم يكن بعده نافلة يستقبل الناس ان شاء ان لم يكن في مقابلة مصل لما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى اقبل علينا بوجهه وان شاء الامام انحرف عن يساره وجعل القبلة عن يمينه وإن انحرف عن يمينه وجعل القبلة عن يساره
دا یعنی دا خو شرعي راوي چې امام به راوګرځي کوم فرض پسې نفل نه فرض پسې وایم او کوم فرض پسې نفل نه نو د نفل پسې کڅونه کو نه پات دا راځي ورپسې ثم يدعون لانفسهم وللمسلمين رافعي ايديهم راز ثم يمسحون بوجوههم دا ټول د جمع سیاق دي دعا به غوړي ځان لپاره مسلمانانو لپاره لاسونه به پورته کړي په مقبلاتونه راځي بیا ورپسې دا حدیث ذکر کوي مسلم انتو کنه بعد التطور نه لګته دا عبارت تاسو څه کوي ها دا وګوره لم يكن بعض الناس لكن يسلك الناس ويستحب توعام معنا دي خدای دې پوښتا توعام معنا سره دي راغو رکب بده روینا ما لوکیا دنه سنت معنا عام سره تکوتل فرض علاوه واجب علاوه وضم المباح یو ته کافي تقتل دنیا له کافي او یو ته کافي مولا ما تکر یا باب مكر الإمام صلى الله بعد السلام هذا باب في بين الإمام يتاخذ في مصلاه اسمه الذي صلى في الفرض بعد السلام بعد الفراغ من الصلاة بالسلام ثم المكر أعم من أن يكون بذكر أو دعاء أو تعليم علم للجماعة نقول مكر عام له دا عمدا دا بخاري أو شفقم سفرة دا 136 سفرة قدم جلد 136 سفرة شامل دا عمدا بخاري سزام سرکھ ہے تمام طریقہ مطلب عام دے قوانین کی کلیات کی تو کلیات انتخاب ریاست ہے ہو رہا شرع بخصوصه بشرطه بيوسي ثبات نوالي او قانون كل ذكر شيء انتباه ریاست انتباه ریاست لا يعد ولا يحصى دا څنګه چې معرفت السنن چې په دې حواله ورکړی و هغه هم دا ویلو چې امام ماموم دواړه دعا کوي هغه کې حدیث ذکر کوي او په دې وطن کې مروجه ده دا دغه لپاره دلیل دی هغه توحید ذکر کوي باقي هغه ته یادي چې له روح النبي الکریم اخذ بریرانو طریقه دا غو مونږ ته او نه مونږ څو ځان تلو کې خاموش کتي نه کنه د خدای ته وګوره څو متوا څوک دغه څوم دا دې خدای ته باندې نه ما دا دې زاګه مته زاګه ما پارتا زاګه مته ته داګه کې دی راځي کنه دا ته څنګه او دا څنګه تمام ته دي زه په داګه کې ما اکال تکیه تا ما ته باندې نه اکثر ما کدي باندې وای اس طرح مچان نماز پڑھ لو خدا کو حق
हाजी दा गोड़ा दावई लाबास औराद बेन الفقه والسنة فلولا تأخير الأوراد من السنة فاعل في الكراهة ويخالف ما قال في الاختيار كل صلاة بعد سنة يطلق بعده الدعاء بل يستغل بالسنة كي لا يفصل بين السنة المكتوبة وعن ثبتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم مقام ما يقول أنت السلام كما تقدم فلا يجوز عليه وعلى قلبه ثم قال كمال ولم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بالركعة واجب عليه في المساجد في أثناء من قراءة الكرسي والتسبيحات وفاتحة 33 وقوله تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة لا يقتضي وصلها بالفرد بل كون عقب السنة من غير اشتغال بما ليس من ثواب الصلاة فصح كون دبرها ذات السنة نرستشي دام بفرد نرستشوا سنة المكملات بعد فرائضه لكن كم دعاء السنة نرستشوا هذا فرد نرستشوا ذات دعاء السنة فرد دا پختاوی دا پختاوی دی نجدی دی دونه شور جوړ کی باقی دې ته دی بدعت څه وایي نو په بدعت ته دې معنا سره وایي چې د هند فعلان ثابت نه دی نو د فرض نه دی پس په جمع دعا مونږ ته وخت چې دا فعلان ثابت دی او په دا معنا وایي چې بالکل قولین ثبوت نشته نو خبره ټیک نه دا څه چې قولي حدیث څومره راغلي دي په دې دا علامه قاری لیکلي البدعة الحسنة ملحقة بالسنة المنسوسة 173 صفحة مرقات شر مشكات جلد أول من سيئل وعاش الدعوة التوامع قدمت من خلطة فعاديث ثابتة كرا دلائل مدر طويلو تداوي دل فرد بدت حسن الشيء دغه څه باندې موږ خبره ته بیان کړی دي څو به هم نه څو به دا کوم كل بدعة ضلالة ما کوم کول دي چې كل بدعة ضلالة كل بدعة لا يرضاها الله ورسوله ورپسې قید راغلی دی صحیح حدیث کې راغلی دی لا يرضاها الله ورسوله لا يرضاها الله ورسوله فعلوا تخرجون بتقول من المنصور صحيح حديث من المنصور وصل ده من غير خرابي كويس يغير نكتي
سنت اجتماعی مروجہ بعد سنن کے بعد سے زمین بری کے بعد سے مطلق دعا کے بعد نشتا تو دعا پست سنت کی نشتا چیزان لے سڑے گئی اور دعا پست فرد کی نشتا دیر پارا اول دیو فیض الباری پیش کر اگین دا ثابت کرا کہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل پورے مختص نہ قول سرم راضی بس ٹھیک دا حوالے منہ تا منظور دی لیکن تب دعا کی کہ کم مروج دعا رب پائے کی زمین نظار پائے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت قولی بوخائے دلائے خبر خدا جواب دے دا کم حوالے سے پیش کرے پائے کہ اگے کی اور سرویلی کہ دا قول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باب کے کثر قولہ کثر فضلہ قولاً دائے فضیلت ثابت تے نو دا غیر اتباع قولی شتارے پدے کے اتباع قولی منتوخ ہے دویم تاسو دا نور الازاء عبارت پیش کر نور الازاء پہ عبارت کے لاول کو مخ کی خبر ہوشوا تو منگا موائی چی شور دے نہیں نہ دے طرف نہیں نہ دے آگئی دین غلط کی چی شور کئی آگا وقت میں ویلی دوائی تا شور خود دیتا اوتم دوائی میں آگا وقت میں متویلی خبر ہے ذرا کہے شور خوشور خبر دار تفریدہ خبر دار چی دین یعنی دیوبند منی چمگا علماء دیوبند یو کفایت المفتی ولیدائی کتابوں نے تو قرآن سنت میں خلاف دی تو ماں دے منی ساسا باس نہیں سے دے منی دے منی کفایت المفتی کفایت المفتی آگے 1518 صفحہ دریم جز کے ددغے عبارت دنور الازاء جواب کر دے 1518 صفحہ پائے کی دعوی لی دی چدا ثم یدعونا دا دعا پس دا فرض نہ دا سو ورگا وائم درتا ما تا عطف نشی جوڑا نسنگ بے بادو کی راولی بوشے او بخی ہوتا ثم دویمہ خبردار دویمہ مفتی سے دا پا دعا بعد الفرض حمل کرے دا تحتاوی گورتا تو پیش کر تحتاوی اغد مصنف مبارک لکی سنیع المصنف یقتضی ان المراد کل صلاة من المفروضات دا دا مصنف چی نور الازاء والا دے یا مراق الفلاح والا دے یا مصنف دے دا سنی دا اغد تقاضا دے کہ چی مراد دا صلاة نہ دے کہ فرض دی سنت نہ دی ثم نور الازاء وانے سب ہوئے نا دا تحتاوی خپوئی گا تخپوئے گے تحتاوی خپوئی گا تخپوئے گے تحتاوی پاوی کتاب پشاروانے خپوئے گی دا تحتاوی لکلی صفورا اگا یوصل دو یا صفرہ یوصل دو یا صفر تحتاوی یوصل دو یا صفر بل خبردارا کہ ثم یدعون دیوئی نو دا عطف بعدیت بپست سنتنا پا دعا کی پا استغفار کی الگ ثابتی گی چتے پا مخ کی یستقبل بانے عطف کی تو پا یستقبل عطف کیا نو التک ان پا وجبانے بددی نون اعرابی حذف کیا اغتا سنت حذف کرے نو پا کتاب کے حذف دے نو سرنگی تے پا یستقبل عطف کیا بعدیت پا کی ثابت ہے پا دے کی ذکر مفتی سے قول صحیح دے مفتی کفایت اللہ سے جاوئی دا بعد الفرض دا زان سے لکھے خیر دے دا پس فرض نہ باقی زوس دے کے بتائنی کہ باب مقصد امام فی مصلاح بعد السلام سلام نہ مراد سلام بعد المکتوبہ ہے فرض نوز دے اور فرض معنی نہ رست امام پخفل زیبانی سارے دیشی کا نا نہ پائے کی لکلی ثم المقصد عام من ان یکون بذکر نو دعا نو تعلیم مکس عام دے کپ ذکر سی کپ دعا سری کپ تعلیم سری دا فرض معنی نہ رست ہے بڑے بارک ثابت سے دعا بعد الفرض اور دعائیں جب دعا بعد الفرض کی بات نہ کہو حج تو کہ غیر التزام کہیں نو کہیں دے نہیں التزام نہ کوئی دارے ہاں اس دلیل ہو رہے خبر ہو رہے زمان من وایو چی دا حیات مروجہ دا حیات چی مروج دے ددے پر خودل دائمن ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا عملاً دا ثابت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نہ کرے اور قرآن پاک کی فرمائل دی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا امرکم نے دے ہاں صبر کو خیندر تک زی آتاکم کے تخیم آتاکم کی خبر تو وقت ما آتاکم الرسول فخذوه
ومان حاکمانو فانتو وکیل کنا ما تاکم سره ما امرکم نه ویلې چې امر پورې مختص ته ما تاکم من فعل او ترکن کفعلی هم در رسول الله صلی الله علیه وسلم آتا ہے کترکی هم در رسول ترک وجودی ہے ما دم نه ویلې ما ترک ویلې ترک امر وجودی ہے ترک امر وجودی ہے ترک دلیل ہے بیان دے ترک امر وجودی ہے رقم میرے پاس اتباع فی الترک والمنع مرقات رکھنا ہے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن سنگ کی فعل کی داریں گے ترک کی اول بھی وہ اتباع فی الترک نتاو خیم شور مکہ ہے شور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سنگ چی پا فعل کی نو داریں پا ترک کی دا لکلی مرقات ملا لقاری والمطابعتو دا دوائم کرخدا یو صلیح صفا والجز والبدتو کما تکونو فی الفعل والمطابعتو کما تکونو فی الفعل تکونو فی الترک ایضا مطابعت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکه سنگ چی پا فعل کی نو پا ترک کی می پاگئے اعتراضو کا فمن واظب علی فعل لم يفعله الشارع فهو مبتدع چاچ معذبت پدغه متروک سیزوانوں کو ناغب بیزتی بس آج خطاب پیش کون ترک دے منگا دم نے دے ہاں کمان کم دے دارنگی مرقات پسیرہ کا بدل المجہود را ہاں یوصل صلیح دفع کم دے ہاں واتباع ہم چنان کی در فعل واجب در ترک نیز میں باید فسان کی معذبت نمایت بر فعل آن چشارے نہ کر دباشت مبتدی بود تابعداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکسنگ چی پا فعل کی واجبی پا پریخودلو کم دغسی فستوک چی آمیشگیری کی پاغ فعل چی اشارے نہیں کری ناغم مبتدی دا لمعات کے درید صفا والجس کی لکلی ہاں اور ایک آبو وہی ہوتا ستاسو ہے چی عدم دا فعل دی دلیل نے گردولے دا مجالس الابرار یوکم دیر صفحہ 129 فریق لکی فنظر کیف جالا عدم فعلی علیہ السلام فی باب العبادات دلیلا علی الکراہا صاحب دا ہدایبان اولور کی قال صاحب الہدایہ یکرہ ان یتنفل بعد الفجر اکثر من رکعتي الفجر لانه علیہ السلام لم یزد علیہما ما حرصی علی الصلاۃ صاحب ہدایت داویلو مجالس الابرار فنظر کیف اگر ہدایت اگر تو آیا اگر ہدایت والا تو آیا ہدایت حنفی دا تاغبان اعتراض کا چتاولی عدم دے کی دلیل کر دولے فنظر کیف جالا عدم فعلی علیہ السلام عدم دا فعل نبی سلام فعل العدم نے عدم دا فعل باب عبادات کی دلیل کر دولے کراہت ہاں زتا ستا سیم دا دعا مروج پدی طریقہ حیات بانی پست سنتنا دا دعا پست سنتنا پدی حیات مروج دا بیدت تے دانی کم بدی کر مفان وڑی نا دیس راپان دا نفائس مرغوبات مفتی کفایت اللہ رحم اللہ دیکھی لکھی فصل اول سلورم صفحہ کے سنن و نوافل کے بعد دعائے اجتماعی کا ثبوت ہے یا نہیں دے لکھی جاننا چاہیے کہ حدیث و فقہ سے کہیں یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ قرون ثلاثہ میں دعا کا یہ طریقہ تھا کہ سنت نفل پڑھ کر ساری جماعت دعا مانگتی ہو جب عجیبہ خبر ہے ماں تو خبر اپنے وہی ماں تپرے خبر
जब इस पर ये क़ुयूद और बढ़ जाए कि इमाम लोगों के फारिग होने तक उनका इंतजार करे और फिर अल-फातिहा बिलन आवाज से कहकर दुआ शुरू करे। कले च सुन्नत और नफल क्योंकि यह टोल जमात पर दुआ वाड़ी अदा कैदून मसरजियाती की चीज इमाम तर फारिग के दिल पर इंतजार की अल्हम्दो को उसे तवासरुली दुआ शुरू की तो इस तरीका का तरीका जदीदा व मुहदसा होना और भी पुख्ता हो जाता है। फिर उस पर अगर इस इल्तिजाम का लिहाज भी कर लिया जाए जो बाज अतराफ में मुशाहद है कि इस तरीके दुआ को जरूरी समझते हैं और न करने वाले को मलामत करते हैं, तो फिर उसके बिदअत होने में किसी तरह का शक शुबा बाकी नहीं रहता, क्योंकि शरीयत मुक़द्दसा का हुक्म यह हाँ दा मुफ्ती किफायतुल मुफ्ती फिर इसके बिदअत होने में किसी तरह का शक व शुबा बाकी नहीं रहता। दा किफायतुल मुफ्ती 200 आता सफा दा 200 आता सफा द्रेम जुज दा किफायतुल मुफ्ती जो दादरेम जुज किफायतुल मुफ्ती रहता है मुजाहिरुल फता दादरे सौ देश मौलाना से बस उस वक्त कीरा मौलाना से दांत मुजाहिरुल हुई मौलाना से दांत मुजाहिरुल फारिग हुई तासु खुश हो रुके खुरुस्त बम नो शोर हो रहे हाँ आराम के ने शोर बनाओ रहे बोले ना शोर न थे आवाज भी तासु बम या शोर हो रहे तासु बम शोर कभी आवाज के शोर मचाए हाँ मौली से दा मुजाहिर दा फता मजाहिर उलूम कि मौलाना से बंदा मजाहिर उलूम फारिग दे दारुलूम दादाई मदरसा और दादी फतवारा दे लिखी 330 सफा 301 सफा, क्योंकि जुमला मुक्तदियान फातिहा मुरवजा पर मुसिर हैं और बसूरत तर्क इमाम पर नाराज होते हैं, इसलिए इस वक्त इमाम पर लाजिम है हाँ तर्क इमाम अंतासमान से नाराज दलतरी इमाम परी बेकसानो तरी इमाम यौजल दुआ परी जिरी सोई बोले न होई का तमिल नहीं आएगी बेकसानो तमिल चली तमिल बस दाउली के कई इमाम परी दिन मुझसे न आए दाउली के कई इमाम परी दिन दिवस न होई दाउली के इमाम दा दुआ परी दिन दिवस न होई दा बलिकी से तासु इमाम दुआ न थी तासु बस न आए जी बदे रजा खबर तोरे खबर तो नुमाइंदे तोरे खबर है देखिए तो बेदत मुरवज माने बात से मुरवज दादा किताब से प्रेखोजी के बारे मलामतिया हुआ है रखा किताब दा फताव दारुल देवबंद बोलेगा दा फताव दारुल देवबंद नफ्स दुआ दुबर फुलात माता से बना है गीरे वही माता सब बना है هذا الكتاب لا تريد كتاب لكم هذا بعد الدعوة بل لا الممكن هاي ممكن
किताब दार है ना, किताब चाप दे ज्यादा सड़े रहा दासवताना ज्यादा रागली बोले दासवताना ले क्या दासवाला ले क्या द्वारा दाखल ले रेडी रेमियंस के ना सत रेमियंस के ना है रेमियंस के ना حكم से देगी ना حكم से जाओ तुम्हारा दोस्त खुद हनूरी देती है वो खबर रखमान ने बिचारी को हाँ अभी के जो सारी वक्त ना खत्म वक्त चाहे जो खत्म हाँ دا ایمان دې پریدي کنه دا ایمان دې پریدي کنه مقتدی خو پریدي څور مکا دا ایمان دې پریدي کنه دا ایمان دې پریدي دا ایمان دې پریدي دعا پس د سنتنا په اجتماعي مستحب او اولادا زوم په سنتنا په جمع دعا کوم زما مشران استادان هم په کولا سنت زو دعا د فرض ورستو دا د فرض ورستو دا کوم دعا دا ولکه سنت مکمل او تابع او مکمل د فرض دي د فرض ورستو نه دي راوګو مفتی کے خیت اللہ قول دلیل گردی جو مولانا قول کو دلیل نہ گردی مفتی کو قول بعد مفتی سے تو فتوا نہ دے یہ تو وقت کی گا جواب دا پنځه سوال د نشي دي جواب سوال اول دا جواب دا د مفتی سے فتوا په حنفیه دا استاد دی دا د فتوی جواب د فتوی مقابله کې دا د فتوی مقابله کې دی تاسو فتوا ورونه موږ ته فتوا ورو دا فتوا دا جواب دا حنفیه مولانا سے مولانا سے ہنسی کرے اگر تم بے ہنسی دے یا آیا تو مستحب ہوئی تو فتوی پیش کرنا مجھ سے پیش کرا دوام کتاب دے پتی کتاب بھی کرے چلے گا کیا بھی کتاب بھی کرے گا نہیں بھی کرنا تاسو هغه تم به دتی وای مولانا سے تم به دتی وای تاسو هغه تم به دتی وای نفس استحباب اور دلیل دیکھ اردو میں انتظام کرے خبر رسول التزام لالا بتا التزام میں التزام کم لے مستحب کے التزام یا دوام میں التزام اور کی فرق
دور کې فرق نن په خبرونه تعریف کوي الله خبر په تعریف کوي تعریف کوم نه کنه بس غره مطلب نه تعریف کوي مولوی سے دی جو تمرا دلائل پیش کے ٹول کا التزام خبر ازن کو التزام کے نظر خبر پہ استحباب اور پنفی دے استحباب کلا دی دلائل پنفی دے استحباب بھی پیش کی ماں اور تصور حوالے دشا سے بخولی شغوی سوک داوی کہ حضور کم کامی کہ بدت فقط بنا سن فیو فاسد بنیادی کی خود فقط حاد عن الثواب دے ثواب نہ اگر دے دو فضائل منحصر قافال کی نبی اقوال دی قولی حدیث فعلی حدیث تقریری حدیث تقول دلیل وہ تم شرط اور تم شرط دلائل قدیم کے فقط نشتے فقط مقابلہ کے رسوم ہونا سے فطرہ دجید استادان استاد دے لوی مفتی دی وطن کا معاملات کو اروی کی دعا مستحب دا عمدہ بالله حوالی ورتی دی بے معرفت من حوالی میں تفتیش کے لیے کہ عوام میں جو پولیس شاکل دادم وطن کی کسی کی داد کی خبر دلیل دے انکار اور انتظام جدا کے من بے انکار کے انتظام بات کرتے ہیں تصویر انتظام کی انکار کی جلنا چلے گا خبر خبر دلیل کے تو استحباب کے دا خبر پہ استحباب کے دا چلا تو دلائل کوئی نہیں شروع نہیں پوچھے تو دلائل الاجتماعية المروجة ما غنى تقوت دواء غير خبر کا دو وقت میں کہ یہ رسنگا من بعد من کو مجی نہ دو عین شورتے عین شورتے او جی وہ تو صحیح یہ مسعود موقرورہ خاموش ناستو کہ من خبر شروع کو نہ اتنا بھی شروع کی چلو شروع کی ندی شور کی شور پتا کے انتظام دے انتظام خبر آؤ استحباب التزام نہ بالکل دلال کو نہ انتظام دیکھو جستاسو کو مسلمانوں کو دعاؤں کی تاسو ته سوای اته نه تاسو کو تاسو په دغه باندې کوم دینو دعاؤں کی تاسو ته سوای چې نو تاسو ته سوای دا تاسو په دې نه ته چې د مروجه له ونه کې دغه وضاحت چې تاسو کوی چې اوره دلته کې سنت دعا باندې سنت نه کی نو تاسو هغه باندې صفامخا دعوی جرا کی کم دے نسلے یا پنچیرے یا بلے مند کی دے استحباب میں انکار کوئی ساتھو دیو کرے کہ کم دے دل کا دعاؤں کی دعائیں اوپر کو مسلمان نے ساتھو دعائیں کی بھی دیتی رہے وہی بتاؤ چوکی اگر تصوی چوکی اگر تب تکی ہے اگر تب تکی ہے جو خبرات لوگوں نے
خدای د رضا لپاره ټول ځای وړای ولې څنګه بار بار نه خلک راځي او دا خلک کوم خبره کوي نو چې یې علماء د شری دې کوم نه وړي دی دا خو ما ته ورني واقعي دا چې ما د شری دې کوم نه ये दादी ये वन जो आलू के आजी बड़ा मार से को से कोई और ये बड़ा कोटा जो बड़ा काय है वो मकवाई बड़े जा ये सच्ची तो को दे माना से फतवा मुफ्ती के फैसला से जो बदले वक्त अगला मुझ शुरू न करी न संगत दिन में पाती थी मगर किसी शुरू तुमने शोर जुड़ की करना हमारे खबर मादार तो जदीद मुफ्ती से फतवा पेश करा मंसरा वस्तु मौलाना से फतवस्ते शमसुल कफानी से फतवस्ते दसुलस्तम दमोली से मोहम्मद से फतवा मुंसरस्ते दा टूल मुंसर मौजूद दी फतवी मुकाबला की दाद सरगन मौलाना से लिखी दी रुमनी सवाल की लिखी दी कि पंचियान द कुरान तहरीफ कवी द मुशरिकान एतिन प मोमिनान सादिकवी दाऊ न तर्जुमे मकवे दरशन फासिद वकायद खानदान से मुंतफि इक्तिदा मकवे शादीदार मुंतफी की कवे तवसुल पर अंबिया पौलिया बाने जायज और मशरूद है वसीलनी से किताबुल के तवसुल पामाल हुस्ते वकीदा सुनतुना तस पैकी इज्तिमाई मुस्तहब और औलादा दादा फतवा वर्ते मुफ्ती फतवा वर्तेगा फतवा वर्तेगा सेब मुफ्ती दादा को मौलाना से पता है मौलाना से तुम्हें बड़ा उठते दे और रतनी उठा तुम क्या उठते दे नो दखतूरी तस्तीनी अच्छा ना बिल्कुल दा फतवा जरूरी चाहिए असल फतवा दाने का दागा फतवा दा हुक्म दे मुफ्ती साहब ना दा हुक्म दे मुफ्ती साहब दे दागा मुनाफे की मरगूबत का हकलम दावे नहीं ना तासु करे बाबा तासु करे नहीं दा गोरे जी दागा दस्तखत पचास करे मुमकिन है जिता करे एहतमालात को आओ नुदा एहतमाल लरी लाता सुकरे आओ इजा जाल एहतमाल बतल इस्तिदलाल आओ आओ ना खबर दखी खबर है दलील दाखो रोरा रोरा दाखो तो जर्दी में मानी चाहिए थी जवाब फते बाकी तर्क कम दे अगर बार बार किताबों को दा दलील न दे बहदूर कौल बहदूर फेल बहदूर तकरीर दा टोल दलाइल दी मन तो दी जो फर्द नफस जम जवाब दे है अक्सरा दी तो खुदी बिदत न हुई न दाद मुमता बच्चा माओ चला भी जवाबी मैं कहूँ तो करूँ सफी मुकाबले की मेरे को फोटो पेश करा सफी मुकाबले की फोटो पेश करा दावे जवाब मिलता दशा से खबर मिलता तो पूरा कि सिर्फ दावे जिक्र को इंतजाम है तवाया दाखिल इंतजाम खबर और इसके बाद इंतजाम खबर हम इंतजाम खबर है इंतजाम दवाम के फर्क मुफ्ती शरीफ ईमानदारी के दवा में इंतजाम के फर्क
स्कूले पदे मुसलमानी और कम दावा चिमगा दावे फताओ जवाब दिया दी की दा अहसनुल फतावा ना होला ना पेश फतावा दारुल देवबंद दा 200 दियाल सफा अवल जुज फतावा इमदादुल मुफ्तीन हाँ जवाब के लिए नफ्स दुआ दुबर सलातिल मकतूबा तो बिलाशुबा आम है बादल मकतूबा मुत्तसिलन और बाद सुनन रवातिब को, लेकिन गुफ्तगू नफ्स दुआ में नहीं मुंगा मख की खबर करी जैसे दुआ की जुंग बात निश्ता नफ्स सुना तो बस दुआ मनू, बल्कि दुआ बहत इज्तिमाइया में है। उसकी कोई दलील और शाहिद सलफ व खलफ के कोई दलील और शाहिद सलफ व खलफ के तामुल और सार में बादल रवातिब मौजूद नहीं है। और तामुल स्थापन दलील नहीं करें के खिलाफ बाद रवातिब सुन्नतों के बाद बहत इज्तिमाइया के फिर न उस पर तामुल साबित है और न किसी हदीस व असर से उसका सबूत है, तो इस पर इज्तिमा और इस इज्तिमा का इंतजाम बिला शुबह बिदअत की हद में आ जाता है। आओ दे वो आतिफा और इस इज्तिमा का व्यापार हुक्म दे वो इंतजाम रुस्तु जिक्र करे दे ताकि इज्तिमा बाने में बोलो किताब ने पेश दा किताब दे अहसनुल फतावा फिक़ह नफीदा दा फिक़ह नफीद दारुल देवबंद। इसमें कोई शक नहीं कि नवाफिल के बाद दुआ मांगना हदीस से साबित है और कभी इत्तिफाकन किसी ने इमाम के साथ दुआ मांग ली तो इसमें भी कोई मुज़ाक़ा नहीं। कलाम तो इसमें है कि सारी जमात इमाम के फारिग होने तक मुंतजिर बैठी रहती है और उसका इस पर इंतजाम किया जाता है कि पहले उठ जाने को मायूब समझा जाता है और इस पर इनकार और लान तान किया जाता है। पंजबे और तो अगर इमाम ज्यादा देर तक नवाफिल में मशगूल रहा तो भी काफी देर तक इंतजार की जहमत उठाई जाती है। इमाम भी इस कदर इंतजाम करता है कि अगर ज्यादा देर तक नवाफिल और दिन वगैरह पढ़ना चाहे तो पहले दुआ मांगकर मुक्तदियों को फारिग करके मजीद नवाफिल में मशगूल होता है। गर्जे की इमाम और मुक्तदीन दोनों की तरफ से मिस्ल वाजिब उसका एहतमाम किया जाता है। फिर दुआ में भी मखसूस तरीक जो सवाल में मज़कूर का इंतजाम किया जाता है। इमाम के साथ बहत इज्तिमाइया दुआ मांगना हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन और आइम्मा मुज्तहिदीन रहमहुमुल्लाह में से किसी से भी साबित नहीं। जिसका वजूद ही साबित न हो उसे वजूद का दर्जा देने कैसे सही हो सकता है? ये जो निष्ठा वजूद कम देना इमदादुल अहकाम फतावा इमदादुल अहकाम वजूद सिफत सिशिला और आदमीला और कोई वजूद इंसान